د کالام او بیا مهوډن سړکونه بیا ودانۍ لپاره مرکزی او صوبایي حکومتونو بیا دعوی کړي ولې دغه دعوې څو کاله تېروتو وروسته هم عملي نه کړای شوې او دغه رنګه دوران سړکونو د لاسه د سیلګرۍ صنعت ته لوی زیان روان دی. دې ترڅنګ دغه ښایسته سیمو لیدو څخه د خیبر پښتونخوا او نورو سیمو سیلانیان مسلسل محرومه پاتې کیږي. په دغه سیمو کې د سوات کالام نه 15 کیلومتره لرې قدرتي مهوډن هم شامل دی. کتونکو تاسو ته مونږ د مهوډن ښایستونه ښایو د کالام ښایستونه ښایو او دې سره سره هغه خراب روډونه هم ښایو چې خلکو ته مشکلات دي. دې وخت کې ما سره یو ډرایور موجود دی. دا ډرایور چې دی نو د مینګورې نه راځي کالام ته او دلته کې چې دی نو وخت په وخت دوزي راځي. دونه پوښتنه کوو چې ډرایورانو ته څه مشکلات دي د دغه لارې د وجې نه د خراب لارې د وجې نه بیا وخت څومره ضایع کېږي پیسې څومره ضایع کېږي د نور وسایل څومره ضایع کېږي. د سره خبرې اترې به دا کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ته پېژنګلو کوم ځای نه ځې راځې او ګاډی څونه وخت نه چلې؟ زما نوم دوست محمد دی او زموږ تعلق د مینګورې سره دی. زما دا 11 کاله وشو چې زه دغه ته ځم لکه اول برابر خو لکه کله چې سیلاب راغلی که نه د هغې نه بعد د لکه بحرین نه د نیمې ګنټې مزل دی موږ کالام پورې 3 ګنټې اخلو او 3 ګنټې 3 نیمې ګنټې موږ دغه نه د کالام نه مهوډن ته اخلو. نو چې ورکشاپ ته لاړ شو نو کله یو شی مات کړی کله بل شی مات کړی. نو زمونږ حکومت ته خواست دی چې په دې روډ کې ښه ښکلی کار وکړي. دې له به سیلانیان هم ډېر خلک راځي او دا چې دی دا سویزرلینډ دی. سویزرلینډ زمونږ تاسو ویل که نه د بحرین نه د کالامه پورې څومره کیلومیټر ده او هسې عام طور پر چې لکه روغ روډ یې څومره وخت پرې لګي او بیا چې خراب روډ دی تاسو پکې څومره وخت لګي؟ موږ چې روغ روډ یې موږ د بحرین نه چې دی نو کالامه پورې په 3 په ساعت کې راځو او اوس چې دی نو اوس موږ 3 نیمې ګنټې اخلو. او ګاډی ښه ګاډی هلو او ښه ګاډی دی لکه دا چې په پلین کوچ کې ځي نو 4-5 ګنټې اخلي. او کرایه هم په هغه حساب سره سیوا وي په هغه سیوا سره اخلي. اوس بالفرض که دا روډ ټیک شي نو څومره سهولت به شي او د خلکو ته به روزګار څومره ښه شي؟ ډېر به سهولت شي لکه ډېر خلک به راځي. اوس دې وجې څوک راځي هم نه وایي د کالام روډ خراب دی نه راځي دی خوا. څه وایي چې د پرویز خټک صاحب ته عمران خان صاحب ته یا نواز شریف صاحب ته څه درخواست؟ زمونږ دی ته خواست دی که نه چې په دې روډ کې کار وشي نو زمونږ دا ګاډي به هم برابري زمونږ به پکې هم مزدوري او دغه وي پکې او لینډ به ښه ټیک ګاډی به نه خرابېږي او نه به دا کېږي. کال 12 میاشتې او پیچلي وي هېڅ فرق نه کوي. ما دا خیال دی چې واقعا ډېره د افسوس خبره ده او زه په خپله باندې کالام پورې خو راغلی وم ډېر خو زه په لومړي ځل باندې راغلم مهوډن ته او په دې ټول لار باندې ما ته ډېر افسوس کېده چې ګوره دا زموږ سره څومره ښکلي لهجې دي او دا یوازې نه چې دا د خیبر پښتونخوا خلکو یا د دوی د حکومت ذمهوار جوړېږي. ما وکتل په کالام کې دلته کې مهوډن کې د کراچۍ نه د بغلپور نه د لاهور نه د فیصل آباد نه فیملیز راغلي دي او هغوی ډېر زیات اکسایټډ وو او هغوی دا وایي چې مونږ تللي یو ناران ته کاغان ته مري ته خو چې کوم ښایست خدای پاک ورکړی سوات ته او دلته کې څومره ځایونه دي چې سړی وګوري نو هغه بل ځای نشته.
خو زیاتو خلکو دغه شکایت کوو چې روډ بیخي نشته، یعنې دا چې کوم روډ دی نو دا روډ نه دی، او هغوی دا وایي چې دلته کې خلک یو پیر راشي نو بیا به نور خلکو ته هم وایي چې تاسو هلته مه ځئ. ځای خو ډېر ښایسته دی، خو چونکې لار ډېره خرابه ده او هغه د هر چا د وس کار نه دی. زما دا خیال دی چې مونږ ما وکتل د سټیټ په سطح باندې، د حکومت په سطح باندې 1% هم د دې ځای ترقۍ دپاره د ټوریزم دپاره کار نه دی شوی. یعنې هغه بنیادي کار چې کوم د سټیټ یعنې د مملکت ذمهور جوړېږي، د حکمرانو ذمهور جوړېږي، اوسه پورې په هغې کې چټک کار نه دی کړی. دا څلورم کال شو چې دلته کې په صوبه کې پاکستان تحریک انصاف حکومت دی. زما دا خیال دا 35 کیلومیټر روډ دی د بحرین نه کالام پورې. نو که دا په یو کال کې 10 کیلومیټر هم د حکومت جوړو نو زما خیال دی چې اوس په 10 کیلومیټر برابر شو 40 کیلومیټر، ځکه چې دا اوس پورې دي 400 حکومت وکړو او خلک ډېر زیات لیواله دی دلته کې راتګ ته، او هغوی غواړي چې راشي دلته کې شپې ورځې تېرې کړي. همدا خبره ده چې روډ ډېر خراب دی او په ځینې ځای کې خو د سره روډ شته نه. تاسو به داسې ګڼئ چې زه په غر کې روان یم یا په خوړ کې روان یم، نو بنده ته ډېر افسوس شي چې یاره دا ګوره مونږ څومره نااهله یو، مونږ څومره بدقسمته ورته ووایه، خو زه وایم چې انکمپیټنټ یو. مونږ د خپل ملک سره ډېر زیات ظلم کوو، د خلکو سره ظلم کوو چې الله پاک مونږ سره کړي دي، خو مونږ کې اهلیت نشته چې مونږ د هغې حفاظت وکړو او کم از کم مینټین کړو. ما ته یو کس ووایي هغه راغلی و د بهاولپور نه، هغه وایي چې زه په 90s کې راغلم او دا روډ ډېر زیات ښه و او دلته کې ډېر خپل صفایي وه، د کالام ډېر ښایسته و. اوس هغه وایي چې هغه ټول هر څه ختم شوي دي. پکار ده چې مخکې تللی وې یا مونږ خپل څیزونه مینټین کړی وي نو مونږ څیزونه نور خراب کړل. مشتاق صاحب، یو پوښتنه دلته پیدا کېږي، داسې سیمې چې یو قام سره یې د یو ملک سره یې، هغه د دې نه څومره پیدا پورته کولی شي؟ عام طور پر د خیبر پښتونخوا یا د پاکستان دا خیال دی چې سوات خلک ټیکس نه ورکوي، سوات خلکو نه موږ ته پیدا نشته نو روډ وله ولې جوړ کړو، او داسې سیمې چې په یو ځای کې نه هغه حکومت ته ولس ته څومره پیدا ورکولی شي؟ نو دا د علاقې او د ملک پهچان دی، یعنې د هغې دا یو دغه جوړ شي که نه پیژنګلو جوړه شي. سوات په ټول دنیا کې مشهور دی او سوات ته خلک مشرق سویزرلینډ وایي او تاسو لاړ شئ بهر ملکونو ته نو سوات خلک پیژني، چونکې یو خو دا ښایسته دی، بل دلته کې ملټري راغله او د هغې باوجود خلک د دې ځای ایمیج ښه دی، یعنې پازیټیو دی او چې خلکو تاسو ملاو شئ پاکستان په کومه برخه کې هم نو هغوی دا وایي چې هلته موږ ته هېڅ خطر نشته، یعنې تاسو د شپې هم تللی شئ، د ورځې هم تللی شئ. بل د خلکو دلته کې سترګې ډېرې مړې دي، هغوی دا وایي چې تاسو سره د نانۍ تاسو سره فیملیز نو تاسو داسې نه ګڼئ چې ګنې زه یو وروستو پاتې علاقې ته راغلی یم، یعنې تاسو بالکل خپل فیملي سره ژوند تېروئ، خپل کار کوئ، څوک تاسو باندې لګي نه. نو دغه یو ډېره ښه خبره ده چې د دې ځای د خلکو باره کې ما څومره د خلکو نه واورېدل نو هغوی دا وایي چې د خلکو خویونه ماړه دي او خلک ډېر بې ضرره دی دې ځای. دا یو ډېره ښه خبره ده، خو په کار دا ده یعنې بنیادي څیز، یعنې تاسو نه خلک نور څه نه غواړي، روډ دی او تاسو وکړئ چې دا که د بل چا سره وي. ما په خیال باندې تاسو ټول به تللي امریکې ته، موږ ټول تللي امریکې ته، برطانیې ته، ډېر ملکونو ته، یقینا چې هغې ښایسته دي خو خدای پاک ولې داسې ښایست نه دي ورکړی، یعنې هغې ښایسته کړي شوي دي، هغې که ځنګل دی که غر دی هلته بجلي ده، هلته روډ دی، ټلیفون دی، سهولیات دي. موږ له خدای پاک ډېر ښه څیزونه راکړي دي، خو ما بیا هم دا خبره کومه چې موږ اهل نه یو او موږ کې اهلیت نشته، موږ ډېر بدقسمته یو چې موږ د هغې نه پیدا ورزیاته نه کړله. تاسو یو دې ته وګورئ دا کوم ځای داسې نشته، دا خو بلکل نشته، دنیا کې ډېر کم دي. خو او بیا د هغې باوجود ګوره دا تقریبا 26-25 کیلومیټر دی د کالام نه او 4 ګنټې لګي، یعنې داسې خرابه لار ده، داسې خراب سفر دی، خو د هغې باوجود چې تاسو دلته راشئ که نه نو تاسو نه غر زیر شي، تاسو وایئ چې نه زه بیا راځم. ډېر ښایست سواله دی. پوښتنه پاتې شوه هغه چې یاره معاشي طور پر زموږ ملک که دې ترقي ورکړی شي دې باندې به څه لګي؟ 100 اربه روپۍ به په روډ لګي او هغه دوه لګوي نو څومره پیدا به دلته راشي، دلته به څومره ټورسټ راځي، دلته به چې هغه د پیسو سرکل به څومره شروع شي. تاسو تجزیه‌نګار یې، پوه یې، لیکل کوئ، نو دا خو یوازې پیدا د ولس نه ده، دا پیدا د دولت هم ده، د حکومت هم ده. یقینا ګوره ما نن چې کوم خلکو سره په قلم کې خبرې کولې نو هغوی وایي چې مونږ راغلي یو 3 ګاډي راغلي دي او هغوی وایي چې مونږ راغلي یو کمپني ده هغې ټول مونږ رالېږلي یو. ما په خیال باندې 3 کسان وو، هغوی وایي چې 200 که 300 کسان دي. اوس تاسو ما ته دا ووایئ چې دغه 300 کسان راغلي سوات ته او هغوی 2-3 شپې وکړلې په بحرین کې، په کالام کې، نو هغوی دلته روټۍ وخوړله، هغوی به دلته کې شاپینګ کوي
د هغې سره تاسو ګورئ د دې خلکو څومره ژوند روان دی. یعنې دلته غریبانان زه ګورم چې دا ځای ډېر مالدار دی، یعنې خلک ډېر علاقه ښکلې ده، خلک ډېر غریبانان دي. نو کم از کم او دلته کې دغه 2-3 میاشتې سیزن دی، نو چې دا خلک راځي او دوی له موږ سہولیات ورکوو، نو د دې ځای د خلکو به ورسره معاش ښه شي. او دا چې کومې دوی کډې کوي په ژمي کې ځي او دا روډ ټیک وي، تاسو یقین وکړئ چې دوی به بیا لاندې هم نه ځي، خلک به بیا هم راځي، خلک سنوپال له راځي. او دلته ګوره بجلي شته، یعنې دا هم د افسوس خبره ده چې حکومت چې کومه بجلي ورکړې وه هغه 2010 سیلابونو کې تباه شوې وه، او دلته کې اوس یوه مقامي اداره ده SRSP، هغې خپل بجلیګر راخ کړی دی د یورپین یونین په تعاون سره، او هغه 24 اورز بجلي خلکو ته ورکوي، ډېره ارزانه یې ورکوي، 220 د هغې وولټیج دی، لوډ شیډ هم پکې نشته دی. دا ډېره خبره ده. خو زما بیا دا وایم چې که خیر دی حکومت دا وایي چې یعنې دې زموږ ته پیدا نشته، نو ډېر کارونه هغې هم تاسو پیسې نه میلاویږي، هغې سره ستا ایمیج جوړېږي، خلک خوشحالېږي، هلته کې د روزګار ډېرې وسیلې پیدا کېږي.